رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الزخرف آية نمبر 57. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب او هر کله چې بیان شي ابن مریم د ابن مریم مثلا یو مثال یا د ابن مریم ذکر وشي اذا یکدم قوم کاستا قوم صلی الله علیه وسلم منه د دې خبرې سره یسودون اغوی چغې شروع کی یا په تیز आवाज سره خبرې شروع کی مذاق شروع کی. د دې آیت یو بیک ډراپ تاسو ته درکوم. سوره زخرف زمکی سوره او په دې کې د نبی علیہ السلام چیلنجز چې کوم مشرکین مکه ته په دعوا کې نبی علیہ السلام ته ملاو شوی د دې آیت نه یو بیک ډراپ دی چې کله د مشرکین مکه یو نوې خبره وه چې کله به رسول علیہ السلام د عیسی علیہ السلام ذکر کوم نو د هغې په جواب کې به مشرکین مکه یو هنګامه شروع کړه. یصدون مطلب دا چې ته خپل اواز دونه تیز کړه چې هغه بل کس اواز هی نه راځي. دیتا یصدون وی په خبرو کې چغې وخل او بیا تیز تیز خنداګانې کول او تیز تیزې مذاق وړاول. نو د دوی سره دا اوس یو پوینټ و چې نبی علیہ السلام په سورة انبیاء کې دا آیات راغلی و چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. چې د الله نه علاوه تاسو خلق چې د الله نه علاوه د چا عبادت کوي نو هغه ټول به د جهنم ایندن جوړیږي. نو اوس مشرکین مکه به وی چې ښه که زمونږ لات منات عزا به د جهنم ایندن جوړیږي ابا په جهنم کې سوځي نو عیسی علیه السلام خو به بیا سوځي ځکه چې د هغه خو په دنیا کې پوجا شوې ده د هغه خو په دنیا کې عبادت شوې دی نو ابم بیا زمونږ سره سوځي او ها 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 خنداګانې به شروع کړي. یصدون they would shout and they would laugh او په تیزه باندې خنداګانې او مذاق به شروع کو. یصدون نو ولما ضرب هر کله به چې بیان شو ابن مریم د ابن مریم مثلا یو مثال اذا یکدم بقوم کاستا قوم صلی الله علیه وسلم منه د هغې ذکر سره یصدون به په چغو شو او یصدون کې هغه د خوشحالي والا چغې دی د مذاق اړولو والا طنز سرکاسټک طریقې سره. او دلته یو خبره نوٹ کړئ چې ویلی شوی قوم کا ستا قوم صلی الله علیه وسلم یعنی تر اوسه پورې د نبی علیہ السلام مشرکین مکه ته د نبی علیہ السلام قوم ویلی کیږي چې دا ستا قوم دی. په سوره کافرون کې ورته بیا الله تعالی وی قل یا ایها الکافرون ووایه دوی کفار ته. نو په هغې کې بیا د نبی علیہ السلام هغه سپریشن د خپل قوم نه ظاهر شوی دی هغه ډیټاچمنټ چې دا نن نه پس ستا قوم نه دی. نو قل یا ایها الکافرون بل د دې ځای پورې ورته ویلی کېږي قومک ستا قوم یعنی د نبی علیہ السلام قوم. یو بل د دوی سره یو بل خبره وه چې کله به دا آیت کله به د نبی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام ذکر کو نو دوی به دا خبر هم کوله چې نبی علیہ السلام به کله د عیسی علیہ السلام ذکر کو نو دوی به وی چې دا خو هغه د عیسایت خبرې ته کې د عیسی ذکر خو په عیسایت کې دی نو ولې ته عیسایت قبول کړې ته د اسلام په نوم باندې موږ د عیسایت ښې نو عیسی علیہ السلام پسې ته بد نه وې هغه ته د الله رسول وې او زمونږ د لات منات عزا پسې د هغې ته مذمت کې نو د عیسی علیہ السلام خو عبادت شوی او د لات منات عزا زمونږ د معبودانو عبادت شوی نو زمونږ د معبودانو مذمت ولی کیږي او د عیسی علیہ السلام ولی نه کیږي. نو دا ته څنګه ډبل سایډز کې نو یو ډیر عجیبه طریقې سره دوی په نبی علیہ السلام باندې دا پوینټ یو نوې طریقې سره یو گیم سره شروع کړی بیکاز they would come up with different things. هر ځل به دوی سره نوې objection کو یو نوې طریقې سره به objection کو نو د عیسی علیہ السلام په ذکر به دوی داسې objection کو او یصدون باقاعده به مذاق د هغې اړاوه. وقالو اور هغوی به وی الهتنا آیا زمونږ معبودان خیرون بهتر دي ام یا هو دا زمونږ معبودان بهتر دي هو یا عیسی علیہ السلام بهتر دی. او په زړه کې دوی ته ښه پته وه چې عیسی علیہ السلام د الله رسول دی او لات منات عزا دا اسې د کاڼي جوړ بوتان دي خو دا خبره به دوی صرف او صرف د نبی علیہ السلام د چیړ د هغې دپاره کو چې دا پې تنګ شي او موږ سره پې بحث وکړي.
الله تعالی ورته د هغوی د زړه هغه حال وایي چې ما نه ضربوه دوی بیانوي دا مثال لکه تا ته صلی الله علیه وسلم الا مگر جدلا صرف او صرف د جګړې دپاره جدل د بحث دپاره بل هم بلکې دوی قوم یو داسې قوم دی خصمون چې کم جګړالو دی کم په بحث کې خوشاله دوی سره څوک ډیبیټ کوي دوی سره څوک جنگ جګړه کوي نو دوی خوشاله نو وقالو اور هغوی به وي الهتنا آیا زمونږ معبودان خیرون بهتر دي ام هو یا د عیسی علیه السلام بهتر دی ما او نه ضربوه دوی بیانوي دا مثال لکه تا ته الا مگر جدلا صرف د جګړې دپاره بلکې هم دوی خو قوم یو داسې قوم دی خصمون چې کم جګړالو دی ان او نه دی هو هغه یعنی عیسی علیه السلام الا مگر عبدن زمونږ یو بنده دی انعمنا مونږ په هغه انعام کړی دی علیه په هغه باندې وجعلناه او مونږ جوړ کړی دی هغه مثلا یو نمونه یو مثال لبني اسرائیل د بني اسرائیل دپاره د بني اسرائیل دپاره د حضرت عیسی علیه السلام ذات چې کوم دی دا د الله تعالی د قدرت یو نشانی ده چې د پلار نه بغیر هغه پیدا شوی او د هغه د پیدایش فوراً بعد هغه په د مور په غېږ کې خبرې کړې وي نو دا یو نشانی د بنی اسرائیل دپاره د دې نه علاوه عیسی علیه السلام هغه خو وفات نه دی خو د دې دنیا نه اوچت شوی دی د هغه راتلل د آخرت یو ډېر strong reminder دی when he comes back so the hour is right around the corner د هغه راتلل او قیامت نو د هغه په ذات کې ډېرې معجزې دي نو وجعلناه او مونږ جوړ کړی هغه مثلا یو مثال لبني اسرائیل د بني اسرائیل دپاره ولو نشاء او اگر که مونږ وغواړو لجعلنا نو البته مونږ به جوړ کو منکم د ستاسو په ځای ملائکتن فرشتې فی الارض په ځمکه کې یخلفون چې کم به خلیفه خلیفہ مطلب دی یو بل پسې راتلل نسل در نسل نو که الله تعالی وغواړي نو د انسانانو په ځای به الله تعالی فرشتې په ځمکه کې آبادې کړي وي او هغوی نه به خلیفہ جوړ کړي وي خلیفہ مطلب نسل در نسل آبادېدل and also خلیفہ means هغه چا سره چې چویسي فری ویلی که هغوی څه مرضي ده هغه کولی شي نو فرشتې چې کوم دي هغوی سره خو فری ویل چویس نشته هغوی د الله د حکم فرمانبردار دي in every way shape and form او انسان چې کوم دی نو هغه خلیفہ دی هغه ته الله تعالی دوه لارې ښودلي دا ښه دی دا بد دی دا حلال دی دا حرام دی this is right this is wrong نور ستا خپله مرضي په دنیا کې څنګه وخت تیرې nobody is gonna stop you بس تا سره یو لږ شان وخت دی او د هغې نه پس به ستا حساب کتاب کیږي نو که الله تعالی وغواړي دا فرشتو لی ورکولی شو وانه بشک د هغه نزول یعنی د عیسی علیه السلام نزول چې کوم دی لعلم نو دا یوه نشانی ده یو علم دی للساعت د قیامت د ورځې فلا تمترن لہذا ته هرگز شک مکوه بها د هغې په راتلو کې یعنی د قیامت په راتلو کې ته هرگز شک مکوه وتبعوني او زما پیروي کوه هذا دا صراط مستقیم سیده لاره ده ولا یصدنکم الشیطان او هرگز د منی نه کی تاسو شیطان د سنه د هذا صراط مستقیم هرگز د منی نه کی تاسو شیطان د دې صراط المستقیم نه انه بشک اغا لکم ستاسو د پاره عدو مبین دشمن دی مبین ډیر کلم کله یعنی ستاسو د گمراهی د پاره شیطان به هر به استعمالی اور اس ترس په دبانه نه کوي he does not care about you شیطان هغه ستا په اسم ترس نه کوي چې یا په دې ځای کې به تا ته نقصان ملاو شي یا به ستا انسلټ به وشي یا چې دې کې ستاسو ډېر غټ لاس دی nothing بس چې په څه طریقه هغه ته گمراه کړي اور هغه ته جهنم ته ورسوي نور هغه په ستا پروا نشته هغه ستا ډېر صفا دشمن دی ولما او هر کله جاء رالو عیسی علیه السلام بالبینات واضح دلایل سره قال نوی هغه قد تحقیق جئتکم زه راغلی یم تاسو ته بالحکمت د حکمت سره ولی ابینه او تاکي زه واضح کم لکم ستاسو دپاره بعد الذي بعض هغه خبرې تختلفون فيه چې تاسو اختلاف کوئ په هغې کې فاتقوا الله نو تاسو اطاعت کوئ د الله واطیعون فاتقوا الله تقوی اختیار کوئ د الله واطیعون او زما اطاعت کوئ زما اطاعت مطلب د الله تعالی د احکام چې ما کوم راوړي دي د هغې اطاعت کوئ په دې آیت کې لفظ حکمت ډېر زیات ضروری دی په تورات کې حکمت نازل شوی و په تورات کې شریعت نه و شریعه څه ته وایي لاس ته وایي احکام ته وایي
حکمونه ته وي، laws, rules and regulations، دې ته شریعت وي. نو په انجیل کې الله تعالی حکمت نازل کړو، حکمه پاغې کې ډېره وه، وزډم پاغې کې ډېرو. او په تورات کې د موسی علیه السلام په کتاب کې هغې کې شریعت ډېرو. شریعت مطلب دی ډوز اینڈ ډونټس، دا کوئ دا مه کوئ، دا کوئ دا مه کوئ. نو هغه بالکل د انساني زمانې هغه شروعات و. نو هغوی ته د ډوز اینڈ ډونټس زیات ضرورت و چې دا صحیح دی دا صحیح نه دی، دا حلال دی دا حرام دی. نو د موسی علیه السلام په کتاب کې شریعت ډېر نازل شوی، رولز اینڈ ریګولیشنز ډېر نازل شوي و. او د عیسی علیه السلام په کتاب کې په انجیل کې بیا حکمت رالو. نو هغه رولز اینڈ ریګولیشنز خو آلریډي په تورات کې و، د هغې نه پس بیا د عیسی علیه السلام دپاره انجیل چې کوم حکمت نه ډکو. قرآن چې کوم دی هغې کې شریعت هم دی او په هغې کې حکمت هم دی. یعنې دا آخري کتاب دی او دا د ټولو کتابونو سردار دی. نو په دې کې رولز هم دی، ډوز اینڈ ډونټس هم دی او په دې کې حکمت هم دی، وزډم هم دی پکې. ان الله بشک الله هو هغه ربي زما رب دی و ربکم او ستاسو رب دی فاعبدوه لهذا تاسو عبادت کوئ د هغه. هذا عمده صراط مستقیم سیده لاره ده. فاختلف الاحزاب نو پس اختلاف کو الاحزاب کئی گروه ډېر ګروپس چې کوم دی من بینهم نو په خپل منځ کې هغوی اختلاف وکړو، په ډېرو خبرو د هغوی اختلاف رالو. فویل نو هلاکتو الذین د هغه خلکو دپاره ظلمو چا چې ظلم وکړو من عذاب یوم علیم د انتهایی دردناک ورځې عذاب. هل ینظرون اور نه هغوی انتظار کوي الا الساعة مگر د قیامت ان دا چې تأتیهم راشي په دوی باندې بختتن یکدم ان شاک چې دوی به نه ایکسپیکټ کوي. وهم لا یشعرون او دوی ته به شعور هم نه ریئلایزیشن به هم نه. الاخلاء اور ډېر جګري دوستان یوم اذن په دغه ورځ باندې بعضهم د دوی بعض لبعض د بعض به عدوون دشمنانی الا المتقین سوای د متقیان. اخلاء ډېر زیات جګري دوست وي، لایک ویری ټرو بیسټ فرینډ. خلیل نه لفظ راوته، ابراهیم علیه السلام دپاره لفظ استعمال شوی. خلیل الله د الله تعالی دوست، ابراهیم خلیل الله نو د الله دوست. نو دومره جسٹ امیجن چې کوم ټایپ اف فرینډشپس به دا چې ډېر کلوز د فیملی ممبر نم تا ته زیات یو ملګری عزیزي. دغه ټایپ ملګري که په غلطه باندې دوی یو کار کړی دی او دوی په ګمراهۍ کې یو بل دیر سی وی آر پارټنرز ان کرایم، نو دا به د ورځ په آخرت باندې بعضهم لبعض عدو د دوی بعض به د بعض دشمنانی. they would hate each other، یو بل ته قتل به هم د دوی نفرت د یو بل نه. الا المتقین سوای متقیان هغوی به د یو بل بیسټست فرینډز وي. په دنیا کې هم د دوی فرینډشپ ای د الله دپاره او بیا هم دغه فرینډشپ د دوی 10 times بانډینګ سیوا شي په آخرت کې هم دوی بیسټ فرینډز بیا. الا المتقین always find yourself good company, good friends. بهترین ملګری چې کوم تا ته د الله یاد دلاوي، چې کوم ته الله ته نږدې کوي، چې کوم تا سره الله ډسکس کوي، چې کوم سره ته کینې پاسې تا ته الله یادېږي. نو داسې کمپني ځان له ګورئ، داسې فرینډز ځان له ګورئ، داسې فرینډز نه لرې اوسئ چې کوم تا د الله د یاد نه اخوا کوي او کوم تا په حرامو کې مبتلا کوي. د داسې فرینډز نه they are not your friends, they are your enemies. عدوونه ستاسو دشمنان دي. إلا المتقين سواء متقيان. With this we conclude. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.